بلوچستان کې د محبت نکاح په اسلام کې څه حیثیت لري او که چرته دوه کسان په محبت باندې نکاح وکړي نو د دغه دوه کسانو دپاره قتل جایز دی او که نه دی جایز او قاتل هغه ته به سزا څه ورکولی شي اسلام دې باره کې څه وایي د اسلام اولنی درس محبت دی ظلم یې کړی ما وکوته پوسټ کې د اسلام اولنی درس محبت دی او دا محبت اول چا کړل دی معلومه ده په محبت نکاح چې مور او پلار پکې نو ناس او رب کریم هغه نکاح په خپله باندې کړل ده د آدم او حوا علیه السلام دوه زړونه به یو ځای کې د علي د وین زیسا د هغه د غلام محبت شاته چې کله پته ولګېده دواړه یو ځای کړو دا غیرت نه ده دا غټه بې غیرتي ده تاسو ته زه یو جمله وایم جمله زما ذهن ته واچو انشاءالله تاریخ کې به یاد ساتئ ضرور چې یو جینۍ خوښه شي هغه دا راز چاته وایي خپلې خور ته یې ووایي خور ورته چېرته دا وایي چې بې غیرته ادله اده اوسه دا ورته چېرته وایي نه خور وخاندي خور ورته وخاندي ورته وایي زه به بابا امي ته ووایم ته پروا مه کوه زه به بابا امي خبر کړم او که د خور چېرته محبت شي او دې ورور ته وایي چې زما فلانکی هلک خوښ دی رور په غیرت او په جلال کې راشي درشه بې غیرت دې ته زه محبت نه ویم اگر چې پښتو معاشره کې یا بلوچ معاشره کې دا خبره بده ګڼلې شوې ده حقیقت دا دی چې الله هلک ته جینۍ دواړو ته اختیار ورکړی دی اوس پلار یې نه کوي پلار به پې خپل رشته داري مضبوطوي تره زوی له به یې ورکوي وراره له به یې ورکوي دلته چې دا محبت نشته دا د ورځې فیصله ده چې بس پیسه د ورکړی شو بیرته راله ورکړی شو بیرته راله افسوس په داسې خلکو باندې پکار دی په داسې غیرت باندې افسوس پکار دی بیا زنانه راپاسې موږ ته انساني حقوق نه دي حاصل اسلام زموږ نه واورئ دینی مسله زموږ نه واورئ موږ درته په دینی مسله کې وایو چې تاسو ته دا حق حاصل دی تاسو ته دا حق حاصل دی رسول الله دا حق تاسو ته درکړل دی او قتل د یو شیز سزا هم نه ده ملک دې په اقدام اوچت کړي د پاکستان قانون کې هم دا خبره داخله ده د پاکستان قانون کې هم دا خبره داخله ده هلک او جینۍ چې بالغ شو هغوی ته پوره اختیار اصیل دی اوس په خپله باندې نکاح کولی شي یو سړی د دغه نکاح په مابین کې رکاوټ راځي د ملک به خپله سزا یا به ورته ورکوي نه اسلام رکاو کړی تاسو نه د ملک قانون رکاو کړی نه د ملک نه ګیله کوئ نه د اسلام نه ګیله کوئ ګیله د خپل پلار نیکه نه کوئ نو د پلار نیکه تاسو ګیله ور حمل په اسلام باندې کې دی وجه نه موږ ته غوسه راځي فطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح دا د واحد مؤنث یعنی د یوې ښځې خبره ده تر دې چې دا ښځه په خپله نکاح وکړي اسلام دا اجازت ورکړل دی نو دا غټ ظلم کړل دی ډېر انتها ظلم دی زه هر پلار ته دا وایم هر پلار ته دا وایم که ستا دا یو زوی دی ستا او یو ستا لور ده اوی پلاره ته ولیدې چې تا د پردۍ ښځې څه زینا کوله دا زوی به په تا ګزارم وکړي دی به په غیرت کې م راشي دا لور نه دا به د دې کوشش کوي چې زما د پلار دا راز پاش نشي او کله چې زمونږ په کورونو کې مسئله راشي د نکاح موږ د زوی نه تپوس هم کوو زوی که جینۍ خوښی ولی کوو او جینۍ ته هیڅ اختیار بیا موږ نه ورکوو دا ولې موږ دا ظلم کوو ولې موږ د زنانو سره دا کار کوو زه حیران په دې باندې یم 15 لونه د دې خاوند نه د دې ښځې کېږي او دا خاوند بیا ښځې ته بد ګوري موږ ښځې ته بد ګورو ولې یوازې که د ښځې نه کېده نو د پلار په کور کې ولې نه کېده ورکئ دا
کوم چې اسلامي حقونه دوی ته اصیل دي دا ورته ورکړي چې د دوی اعتراض په اسلام په محمد مصطفی باندې پاتې نشي. هغه قمقلان یا هغوی ته څه پته وي؟ هغوی ته دومره پته نه وي چې اسلام خو موږ ته راکړی دی، بابا یې نه راکوي، او بیا هغوی اعتراض په اسلام کوي، په بابا یې نه کوي، په علماو کوي، په بابا یې نه کوي، په اسلام باندې کوي، په بابا یې نه کوي. نو اسلام اول خو زما درخواست دادی، درخواست می دادی، زه په خپله باندې ذات خود په هفته کې 4 کورونو ته ځم